در معزز محترم مسلمانانو، نن یو داسې عظیم شانه وظیفه راته ان شاء الله خیمه وظیفه د استغفر الله ده. یو آسان استغفار او استغفار فیدې الله جل شانه په خپل قرآن کې ذکر کړي ها. ستاسو بس څومره مشکلات دي، څومره ستاسو بندشونه دي، سخت حاجات دي، د هغې ټولو د ختمېدو دپاره دا وظیفه ان شاء الله تاسو خپل زندګۍ کې راولئ. او هر کله چې د چا په زندګۍ کې استغفار راغلی که نه محترمو، نو زر د صفتونه نه کومه، تاسو به کړي مي الحمدلله زما په خپله په زندګۍ کې استغفار موجود دی. الله جل شانه دې رانه قبول کي. نو تاسو ته هم ان شاء الله د الله تعالی په حکم سره دا وظیفه در کوم د استغفر الله. دا انتهایی د کمال وظیفه ده. تاسو شروع که ان شاء الله تاسو په خپله زندگی خود به خود تمام حاجتونه، پریشانۍ، سخت تکالیف دا به ټول الله جل شانه ان شاء الله ختموي او ضرور به ختموي. نو راځئ دا را سره ان شاء الله تاسو واورئ او ان شاء الله جل الله تعالی به ستاسو حامی و ناصر مددگار شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، د ټولو مسافر دی الله تعالی حامی و ناصر مددگار شي. زه په لاره هم روان یم، تاسو دا وظیفه هم خیم خپل جومات ته روان یم فیدل. نو دا وظیفه ان شاء الله تاسو خامخا نن شروع کوئ ښه، د استغفار د وظیفه. ګوره الله تعالی کم هغه استغفار فیدې راته بیانوم چې څه دپاره الله تعالی په خپله قرآن کې ذکر کړي. ښه سورة النوح کې الله تعالی فرمایي که نه چې څوک استغفار وایي ګناهونه به یې معاف کوم. صحیح ده، موږ ډېر ګناهګاران یو، ول زه ګناهګار یم. دویم الله تعالی سورة النوح کې 11 نمبر آیات کې فرمایي چې بارانونه به د باندې کوم. څومره ګرمي ده اوس، داسې ګرمي د محترمو چې سیزل کوي، نور سیزل کوي، لکه هذا بارانونه باندې الله تعالی روړي. سورة النوح کې 12 نمبر آیات باندې الله تعالی فرمایي چې اولاد بدله درکم. صحیح شو که نه؟ اولاد به داسې درکړي چې بهترین اولاد. ها دریم نمبر الله تعالی فرمایي چې مال به تاسو له درکم. ها سورة النوح آیات نمبر 12. سورة النوح چې د محترم مسلمانانو په 12 نمبر آیات باندې الله تعالی فرمایي چې باغات بدله درکم. ها نو باغات یوازې دې ته نه ویل کېږي چې مطلب تاسو د میوو باغونه درکړي، هغه هم دله درکوي، لیکن نور چې ستاسو زندګۍ کې څومره رکاوټونه دي، تکلیفونه دي، نو هغه به دله الله تعالی درکوي. 5 نمبر چې د سورة النوح کې الله تعالی بیا دغه آیات کې فرمایي چې نهرونه به ستاسو دپاره جاري کړم. ها نهرونه بیا فرمایي الله تعالی چې خوشحالي، خوشنصیب او خوشحالي به راته درکړم. ها نصیب به دې بیدار شي، په زندګۍ کې به دې خوشحالۍ راشي. او بل الله تعالی فرمایي چې طاقت او قوت به راته درکړم. ها په هر حاجت، په هر اعتبار سره به الله تعالی دومره طاقت او قوت درکړي ان شاء الله چې دا طاقت او قوت به د هر حاجت دپاره کافي کېږي. بل مبارکباد دی د هغې خلکو دپاره. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چا په عملنامه کې استغفار سی وایي. ښه استغفار چې کوم انسان ډېر وایي که نه، دله الله تعالی په هر بندش کې، په هر رکاوټ کې لاره وباسي. ها نو پابندۍ سره چې څوک استغفار وایي، الله تعالی د ټول غمونه او هر تکلیف نه نجات الله تعالی ورکوي. په هره تنګه لاره کې الله تعالی ته لاره پیدا کوي. شو داسې ځای نه ورته رزق ورکوي چې د انسان په وهم او ګمان کې هم نه راځي. لهذا دا وظیفې ان شاء الله خپلې کوي، خپله زندګۍ کې شاملې کوي. اذانونه هم زما د جومات شروع شو، نو لهذا جومات ته راورسېدم. تاسو د الله تعالی اوږده زندګي د صحت او عافیت والا درکړي. الله تعالی مراته خوشحاله او باد لره، الله تعالی مو کامیاب او کامران لره. الله جل شانه مو حامی و ناصر شه. موږ ته هم دعاګانې کوي، ګناهګاران یي، تاسو ته به موږ دعاګانې کوو. الله تعالی مو د دواړو جهانونو خوشحالۍ، کامیاب